پټن نه تر ډاټرا پورې بره د غر په سر یو بانډه وه. نو سهار مونځ مونږ کړی او مونږ به روان شو، ماسخوتن به مونږ رسېدو او بیا لاټین لا تیلو راړو نه دا یو ورځ مزل و. نو چا یو ورځ مزل کولی شو؟ نو هلتې خو رڼا ونه، کمرې وي نه، کمرې هم نه وي. نو مونږ ګټې کېښودې چار چاپېره او ځان له کوټه جوړه کړه. یو شپه ما کتاب کو 12 بجې وې د شپې او ما سره بل ملګری و محمد عالم نوم یې و، د نفاذ شریعت کې چې بیا شهید شوی و. نو هغه ما ته ناڅاپه وایي دې خوښه دې خوښه. ما ولې؟ وی لړم دی. نو چې ما وکتل نو زما د اوږې سره یو لړم روان و، سم یو پلن شی و او د پاسه پې دا بچي ناست و. نو ما هغه ته وویل ما اورېږه مړی وی نه دی زه په ډبي کې باندوم. طالبانو نو هغه مونږ ډبي کې باندو او هغه به هغه ډبي له ټک ورکو. نو چې ونه شوه نو چې هغه مونږ مړو نو هغه بچي خواره شو. نو هغه د دې میراب امرضای و زمونږ د دواړو. چې بچي خواره شو نو ما بستره واغسته، ما کته پکې سملې نو سملا دا خو مې ټول غوږونو ته ننوتي، په مصیبت به اورېدلې. نو لړم لړ په ځنګل کې د نختر د بوټي د لاندې مې ځان له بستره واچوله او سملاسته ما وده شو. یګانو مو هلتې و، میلوګانو مو هر څه وو. نو داسې ژوند و. نو رڼا به ونه زه چې پټن ته ړومبې لاړمه نو د استادانو کور داسې کته دی او جامع مسجد بره و. نو مونږ مونځ له لړو ماښامه جومات ته چې مونځ له لړو پټن کې یو عالم او مولیان هلته ډېر وو. یو دوشم خان مولوي صاحب نوم و. نو هغه به ګلستان وي او جړل به یې ورسره او ډېر خوږ اواز یې و. داسې نورو غریب الله مولوي صاحب نوم یې نورو ډېر شی. یو عبدالباعث مولوي صاحب نوم یې و. هغه عبدالباعث مولوي صاحب نیک سړی و، پرهیزګاره سړی و. نو مونږ چې لاړو مونږ چې مونځ وکړو ما اودس وکړو نور طالبانو مو نو هغه عبدالباعث مولوي صاحب مولانا عبدالحلیم صاحب ته وایي الله دې عمر کې برکت واچوي. مولانا عبدالحلیم صاحب اوس هم ژوندی دی، زما استاذ دی او په ما ډېر احسان دی. نو هغه ته وایي چې دغه طالب څوک دی؟ نو هغه ورته ولي؟ ویاسې دا څوک دی؟ نو هغه ورته وایي پنپیره ملا پوچتو. کوستانای کې ورته وایي پنپیره ملا پوچتو، د پنپیر مولوي صاحب زوی دی. نو هغه ورته وایي ولي؟ وایي د ده په تندي کې علم ښکاري. د هغه خبره زما اوس هم یاده ده. نو مونږ له علم مونږ چته وو، دا د خدای مهرباني وه. نو مونږ به د نختر دا لرګی چې نو دا به مات که په تبر. نو د هغې به دورې دورې لرګي جوړ کړل، هغې ته به شونټای وي. نو هغه شونټای ته به سر ته چې اور ورته که نو هغه به لکه د مومبټای بلېده، ځکه کې به تیلو. نو هغه به مونږ نیغه ودرولې وه، کتاب به ورته کوت، سر به هم سپېمې د لوګو ډکې وي. د لامبلو ځای پکې هم نه و چې سړي به لامبلی وي. بله یو چینه وه نو هغې ته هم ناوه غوندې جوړه کړه او یخې اوبه به وې. چې د جمعې په ورځ به لامبل چا کولی شو. نو هغه شونټای به بله کړه، نو هغه به بلېده، ورو ورو به کمېده، نو چې یو به ختمېده نو بله به بله کړه، هغې ته به کتاب کوته. نو دا شونټای اور یې بل که شونټای هغه واغستې، هغه ته لاړ او سکاره پاتې شو. دی و چې قدم دي نو هغې کې سوځي. دغسې مکې والو نه لار خطا شوې وه. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه
د قرآن تشبیه کله د اور سره ورکوي کله د اوبو سره ورکوي